بسم الله به طالبانو په هر رکعت کې وایي که په یو رکعت کې. او بسم الله خو تاسو ته معلومه ده په هغه چا باندې بسم الله ویلل دي چې قرائت نه کوي. په مقتدي باندې قرائت نشته، بسم الله قرائت نشته، بسم الله هم نشته. نو ګوره چې کله ته په مانځه ودرېدلې چې قرائت دې شروع کړه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله به ووایې. دغه بسم الله کې طالبانو موږ احناف دوه مذهب دي. هر رکعت کې خو به یې وایې طالبانو، هر رکعت کې ویلل دي. ګوره اوس مسله په دې کې دا سنت ده که واجب ده؟ په احنافو کې درې محققین علما دوی وایي چې دا واجب ده، بسم الله ویلل واجب. که چا سهوان بسم الله په یو رکعت کې پرېښودله طالبانو، څوک پرې واجبېږي؟ دا امام زیلعي رایه ده، امام فخر الدین زیلعي رحمه الله رایه ده چې جزا پرې لازمېږي. او د علامه شهاب الدین الوسی رایه ده، طالبانو تفسیر روح المانی رایه. او د علامه ابن وهبان صاحب د منظومې د ده رایه ده، دی وایي چې څوک پرې لازمېږي؟ سجده سهو پرې لازمېږي. اما صحیح رایه دا ده، اکثرو احناف علماو رایه دا ده چې دا څوک ده؟ سنت ده. بسم الله ویلل په مانځه کې دا سنت ده. خو طالبانو تاسې د دې ته فکر وي کله چې موږ تاسې بسم الله د چا دپاره به وایو؟ موږ د احنافو مذهب څنګه ده طالبانو؟ بسم الله د قرآن نه ده، د چي دپاره نازله سوې؟ نو خو د فصل د صورت دپاره باید څنګه سي؟ شی د حکم یې نو سنت مستحب که نه؟ غږېږي خو که نه؟ سنت مستحب ده چې الحمدلله وایې. د الحمدلله صورت ده که نه؟ د دې دپاره څوک شته؟ کله چې طالبانو هغه ختمه سول الحمدلله، صورت چې شروع کوي دلته بسم الله شته؟ داسې معلومیږي چې کوی نه که نه؟ یعنې خلکو کې نه د عادت په دې فقهي کتابونو کې طالبانو نشته ده په اسانه باندې. نو چې نشته طالبانو دې خبرې تنبیه کړي. علامه ابن الحمام سخت زمری سړی تېر سوی طالبانو. ابن الحمام په فتح القدیر کې داسې لیکلي دي هدایه باندې چې کله خبر کوي چې د صورتو د هغه په مابین کې به بسم الله وایي، د الحمدلله په مابین کې که نه به یې وایي. عین په دغه چې دی دا خبر نه کوي، لغنې رامخته کوي. ابن الحمام وایي د احنافو مذهب خو دا ده چې بسم الله الله نازله کړې دا د قرآن نه ده. او د څه دپاره نازله ده؟ د فصل د صورتونو دپاره ده. وی له دې نه معلومیږي د دې تقاضا د دې خبرې دا ده چې د الحمدلله او د چا په مابین کې باید ویل سي. دا سنت ده طالبان. تاسو به خبر پوه شوي دا یې څوک بلي؟ سنت یې بلي طالبان. دی وی طالبانو د چا او د چا په مابین کې الحمدلله دې چې ختمه کړله صورت چې دلته د بسم الله صورت شروع کوو بیا به وایي بسم الله الرحمن الرحیم. د ابن الحمام سنت بللې ده. او طالبانو دلته علامه بنوري صاحب شامیم طالبانو د شامي رایه دا ده چې حسنه یې بللې، مستحبه شامي مستحبه بللې. او دلته طالبانو بعضې علما بیا داسې دا خبر کوي، بعضې علما وایي چې دا هلته ده چې دا صورت په کراره ویل کېږي، چې په زوره ویل کېږي بیا نسته ده. صحیح خبر دا ده طالبانو علامه بنوري صاحب دلته داسې خبر نقل کړي والخلاف په استنان کې ده، اما عدم الکراهت فمتفق علیه ده. دا بسم الله د صورت د الحمدلله په مکروه خو بیخي نه ده، خو په دې کې اختلاف ده چې سنت ده که نه د ابن الحمام د سنتیت خبره وکړله. ولذا سر فی الذخیره